هر وخت کې حمله کول الله د دې فضیلت او د دې تعارف الله په قران کې کړي ښا او باقاعده قسم په خوري د مجاهدینو په اسونو باندې هغه اسونه چې سحر وخت کې سکی په دشمن باندې حمله کوي او که د خیبر چې کوم غزا وکړ نبی اسلام سحر وختي حمله کړي و او نبی اسلام ارشاد مبارک مفهوم داده چې په کوم قوم باندې سحر ټیم کې مونږ ورشو کنه نو د هغه قوم حالت نه دی دا ډېر عجیب ګوره یاد ساتخه نو جنابو زموږ چې څومره اسلامی ممالک دي کو پاکستان دی کو افغانستان دی کو سعودیه امارات دي او کو فلسطین دی کو ټول یو موټی دی ګوره د حکومتونو سره اختلاف شته پلانې ډینګرې خو دی خو عوام چې کم دي دا ټول یو موټی دی مسلمانان نه دي دا ټول یو موټی دی اختلاف پي خو چې کله سخت راشي بیا به یو بل ته ودرېږو او تاسو ته پته ده د مسلمان ډېر عجیبه روب دی ډېر غټ ګورې ښه کافران را یوځای شي یوځای کې او مشورې کوله چې دا مسلمانانو ولې مونږ باندې غالب راځي دا وجه څه د دوی سره دومره څه نشته زموږ سره هر څه دي بیا هم دوی مونږ مغلوبه کوي نو بابا به کې پاسېده وایي څنګه چې تاسو د شرابو سره محبت کوئ داسې هغوی د مرګ او د شهادت سره محبت کوي نو چې دا مسلمان کو هر څومره بیکاره شي هر څومره بیکاره شي یا سازه د شهادت درجه او د شهادت محبت او بیا د ملک سره نه دی الله اکبر کبیر دا خو د ایمان نښه ده د ملک سره چې محبت نه کې منافق دا نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دا زه نه یم نو کو هر څنګه حالات په ملک باندې مسله راشي الله دې په ټول اسلامي ممالکو کې امن راولي امن او کو بیا هم د څوک تنګۍ کنه نو نبی علیه السلام څه فرمایي بیا بسکه او قران کې هم شته بیا د قران او د حدیثو تعلیم سره بیا به سټونه بیا به په شا باندې نزي چې څوک ته تنګي او څوک ته بس راځي او لاول خو امن د اسلام د امن ډیر درس ورکوي جنگ به نه غواړي خو بیا هم راشي کنه نو بیا بسکه بیا به سرونه وي نو الله دې زموږ پاکستان دی کو افغانستان دی کو امارات دی کو داسې هر ملک دی فلسطین دی الله دې بکې امن راولي او کنه بیا هم دا سازشونه به سٹارټي او دا به کنه یاد ساته ګوره دا بیا دې کې بیا شاته کېدل نه دی دا د منافقت توب نه خدا